نبی رسول الله مبارک باندې چې کله حمله کېده مدینه منوره کې په هغه کې د حاتم طایی ولور د زنانو ته خبره کوم د حاتم طایی ولور دا وی هغه وی زه د بادشاه لوري وی زما ورور عدی بن حاتم دغه جنگ نه وتښتېد چې د مسلمانانو سره جنگ نشم کولی بیا محمد رسول الله ته چې څوک موږ ولیدو موږ تاریخ وکړو چې محمد رسول الله ته څوک مخامخ شوي هغه الله رسوا کړی دي هغه الله ذلیل کړی دي وتښتېد هغه جواب کې وی زه د بادشاه لوري سینې را بار کړه زه د بادشاه لوري د جنگ نه تښتم کله چې جنگ وشو حاتم طایی د لور پکې قید شو کله چې محمد رسول الله ته ودروله وی ما وی چې د نبی رسول الله نه به تپوسونه کوم دا د مسلمانانو بادشاه ته توجه غواړم د ما محترم وی ماته چې تپوسونه کوم زما سر باندې لوپټنه او ویښته مې ښکارېده اوس توجه غواړم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نبوت والا وګونه صادر کوس کو او زما په سر باندې واچو وی سلمان فارسی وې الله رسول دا خو انما المشركون نجس دا مشرکان خو نجس دي دا خو د مشرکان لور ده دا خو د مشرکان لور ده الله رسول ته په صادر ولې واچو او دا خو هغه صادر دي چې په دې صادر باندې قران نازل شوی دی قران کې الله فرمایي یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر اے محمد رسول الله اے صادر اغوستون کیا په دا صادر خو قران نازل شوی دی دا نن تا د کافر لور باندې واچو د محمد رسول الله جمله ته توجه شه نبی رسول الله وی لور دا که هغه د کافر او که د مسلمانې توجه وړاندې لور دا که د کافر او که د مسلمانې موږ دپاره محترمه ده وی هغه زنانه د حاتم طایی لور وی کله چې ما باندې نبوت ولا صادر را پرېوته وی سترګې مې د حیا نه ښکته شوې لاسونه مې ښکته کړل سترګې مې ښکته کړې د سترګو نه مې اوښکې بهېدې سر مې ښکته کړ وی قسم دې ما داسې په بادشاهانو کې داسې بادشاه نه لیدو ما ته نبي اسلام وایه کنه ستا پلار ډېر سخي انسان و څه معامله در سره وکړم ستا نن د یو سخي سره دغه خوښه دې نه ده چې ازاده دې کړم او ورته جواب کې وی د الله پیغمبر زما خوښه ده چې مې ازاده کړي لیکن یوازې ما نه ما سره به دا ټول قوم ازادۍ ده ما محترم وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی څه به یاد ساتئ چې ستاسو چا سره دغه راغلی وی زه دا ټول قوم مې دله رها کړ ټول څوک سره سبحان الله وی چې ټول قوم یې معاف کړ دا راله وی خپل ورور ته وی چې راشه ما په بادشاهانو کې یو ناچا بادشاه ولیده وی قسم دی چې حال یې دا و چې او د مسلمانانو بادشاه لیکن داس ناستې و چې کپړې شلېدلې ما وی که یو فقیر او ملنګ انسان ناستې ټول څوک سره سبحان الله ووایي تا ته خپل د پیغمبر پته نه لګېږي د ما محترم داسې ښکاره کېده ما وی که یو فقیر ناست دی هغه د مسلمانانو پیغمبر و بادشاه وی هغه ورور وی چې سر رانه اونوي ما هیڅ نه وی چې زه یې پرېښودم باوجود د دې چې زه یو کافر یم او ما ورته سینه م رابار کړې وه ما ورته سر کړو چې په ما پلیته باندې نبوت والا صادر واچو تا ته سنوي وی هغه عدی بن حاتم راغی محمد رسول الله ته په مدینه منوره کې کېناسته وی نبی اسلام مبارک چې ولید وی مسکی شو وی ما ورته د الله رسوله وی چې ولید الفقیر ښکارا کېده ما وی ښکارا کېږي خو فقیر جمعات د خټو دی په ګویا چې په کپړه کې پیون لګي کېدی شي بنگلې عالی شانی ما وی د الله رسوله خوښه ده نه ده چې ستاسو کور ته د سره لړ شم وی نبی اسلام راته وی راځه عدی چې بودیزم وی چې کله په لار روان شو سخت ګرمي وه د عربو سخته ګرمي وه یو ابی ودرېده نبی اسلام ته اوازونه کول د الله رسوله ودرېږه سخته ګرمي وه وی ابی ته نبی اسلام مبارک ودرېده لاسونه یې داسې کړي د خپل امت لپاره شفقت ویم د ما محترم وی هغه ابی د دیوال یو سوری هغه ابی د دیوال سوري ته ودروله او محمد رسول الله په خپل نور ته ولاړو د ما محترم دا شفقت په دا امت باندې وی بلا وخت نبی اسلام نور ته ولاړو د هغه ابی خبرې اورېدې وی چې کله خبرې ختمې شو روانه شوه وی ما د نبی اسلام معاملات کتل چې دا څنګه عجیبه دغه چې کور ته ورسره لړم نبی اسلام سره کور ته دننه شم پردې وکړه کور ته دننه شم وی چې مې وکتل کور ټول د خټو دی د ما محترم کور ټول د خټو دی لوښي پکې نه ښکاره کي یو پکې منګې ښکاره شو دوه پکې د خورو پیالې ښکاره شوې محمد رسول الله په خپل نبوت والا لاسونو باندې هغه د خورو منګي نه مالک اوبه راواغستې سرکې راواغسته او کجورې راواغستې ما ته کېښودې وی ما چې هغه کجورو ته لاس کړ ما د سترګو نه اوښکې بهېدې قسم دی ما د دنیا بادشاهان ولیدل لیکن د محمد رسول الله غوندې بادشاه مې ولیدل چې خو روټۍ مې وخوړه ما ته وی عادي که ته تللی شي نو ځه ما وی د الله رسول د تلو نه خبره اوتې ده اول خو راغلی دې دپاره م چې تا معلوم کړم اوس که زم نه محمد رسول الله غلام به زم ټول څوک سره سبحان الله
هغه د نبی رسول الله والسلام مبارک هغه ځکه چې هغه ته پته و چې نبی رسول الله د خپل چې څومره کافرانو کې اکثر کار کړو دا په حسن معاشرت باندې زندگی څنګه وبار د نبی رسول الله چې د کافر په لور باندې نبی رسول الله خپل صادر اچولې نبوت ولا د مام دا سه حسن معاشرت اوس موږ تاسو د خپل بار زندگی وګورو کړ ته د جمعات نه قدم بار کا په خپل وګوره جی زما زندگی څنګه دم محترم هر سړی د خپل ګریوان کې سوچ وکي تاسو ته تقریرونه کیږي په جمعات کې تاسو ته غشتونه کیږي تاسو فضایل اعمال هر مسپخین مون نفس ویل کوي دا ولې داخله لیونی شوی دي مولوی صاحب لیونی شوی دي چې تاسو لګای دا د دې لپاره چې د محمد رسول الله امتیان شي د محمد رسول الله غلامان شي ځکه نبی اسلام فرمایي زما امتی داسې امتی چې بل مسلمان زړه خوشاله ک زما رب د زړه دومره خوشاله ک چې جنت اعلان به وکړي ټول څوک سره زبان सलाम अलैका सलाम